نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم منگو استاسو دا قرآن الكريم دا سورة نوشمیرہ وغیرہ سبق ویل قرآن کریم کی سورتنا یوسل سورت سورتنا شپک اتیا سورتنا پدے کی مکی دی اتویش سورتنا پدے کی مدنی اس دا مکی سورتنو علامات او دا مدنی سورتنو علامات سنی علماء فرمائی مکی سورتنا اغا سورتنا دی چی پکم سورت کی لفظ دا کلا راشی کلا دا با علامت دیوی چی دا سورت دا حجرت نمخ کی نازل دیم علامات دا مکی سورتنو دا دا چی پدے کی بعد دا سجدی آیت بھی قرآن کریم کے سور لسجدی دا واجب یہ پکم صورت کی دا سجدی آیت دی دا صورت با مکیو دا با دا حجرتنا اولان دینا نشو دریم علامہ پکم صورت کی چی دا مخنو پیغمبران او دا امید امتیان ذکر او واقعوی دا صورت با مکیوی سوا دا صورت بقرے چیدی کی واقعات ستا خدا مدنی دی سلورم علامت آدھا چی پکم صورت کی دا آدم علیہ السلام اور دا ابلیس قصہ ذکر بھی دا صورت بمکی بھی و سوا دا صورت بقرے نا چاہی کے ذکر دا خو مدنی دی پنزم علامت آدھا چی پکم صورت کی یا ایوہ الناس دا سی خطاب راغلی نتاب مکی صورت شپکم علامت دا چی رکم صورتنو پشورو کی حروف مقطعات راغلی ندا صورت با سوا دا صورت بقرے او آل عمران نا دا صورت با مکی لگا حامی الف لام را الف لام میم را حروف سره چکم صورت شروع شي دا به مکی صورت پکم صورت کی چې د عقاید اثبات د مشرکان رد وی دا صورت با مکی صورت پکم صورت کی چې عقیده د توحید رسالت او اخرت او وسرا نبی علیہ السلام تا دا صبر او دا تسلی ذکری دا صورت بمکی بھی دا حجرت اولان دی زمانہ کی با نازل شد فکم صورت کی چی دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی دا بود پرست و مشرکان ذکر بھی دا صورت بمکی بھی فکم صورت کی چی آیاتنا وارو وارو او کم صورتنا واړوي دا صورت با مکی وي حجرت نه وړاندې صورتونه واړو آیاتونه پکې واړو په کوم صورت کې چې ناشنا عجایب الفاظ راغلي پکې مثالونه راغلي دا صورت با مکی وي دا شو یو څو علامات د مکی صورت مدنی صورتونه کوم صورتونه دي چې د هجرت نه بعد نازل شوی غیر د مدنی وي په کوم صورت کې چې سزاګان ذکر وي دا صورت با مدنی وي لکه مثال حدود حد غلاد حد زنا حد قذف دا سزاگان یا قصاص چې کوم کې دا ذکر دا صورت په مدنی
صورت با مدنی په کوم صورت کې چې خطاب په یا ایها الذین آمنوا سره وي داسې الفاظ دا به مدنی صورت په کوم صورت کې چې د نبی علیہ السلام په مقابل کې يهوديان عیسایان ذکر وي دا صورت با مدنی وي په کوم صورت کې چې د منافقانو ذکر وي نو دا صورت با مدنی وي او په کوم صورت کې چې مشرکانو ته د مقابله او هغه ته د سزا او د هغه سره د سختۍ حکم دا صورت با مدنی وي چې کله هجرت شو دا غي نه بعد کافران د جواب حکم ملو چې جواب ورکاو کوم صورت کې چې صورت یا لوی وي او یا پکې آیاتونه غټ غټ وي دا صورت با مدنی وي او په کوم صورت کې چې عام ساده او عام الفاظ سره جواب وي اغه سره پکې احکامات ذکر وي دا صورت با مدنی وي مثالونه چې مدنی مشکل الفاظ پکې بیا د قران کریم د سورتونو تقسیم علماء سلور حصو ته کړی دا سورتونه د قران مجید په سلور قسم دي یو قسم سورتونه ته ویل شي سبع طوال وګدو غټ غټ سورتونه بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف انفال سرد توبه دي ته ویل شي سبع طوال غټ غټ سورتونه بیم قسم د سورتونو دي هغه ته ویل شي مئین هغه سورت چې پاغي کې د آیاتونو تعداد د سلو نه زیات هغه ته ویل شي مئین او دریم قسم هغه سورتونه هغه ته ویل شي مثانی چې پاغي کې د آیاتونو تعداد د سلو نه کم مئین سورتونه چې آیاتونو تعداد پکې د سلو نه سیواوي د سورتی توبه نه پس سورې یونس سره شروع شو تر د سورې فاطر پورې چې کوم په 28مه سپاره کې هغه ځای پورې دې سورتونو ته مئین ویل شي او د کوم تعداد چې د سلو آیاتونو نه کم هغه ته ویل شي مثانی د سورۃ یاسین نه شروع دغه یاسین نه وړاندې سورۃ فاطر دغه دې پورې مئین شو د سورۃ یاسین نه واخلا تر د سورۃ قاف پورې دې ته ویل شي مثانی او د سورۃ قاف نه والا تر د والناس پورې سورتونه ته ویل شي مفصلات نو د قران سورتونه علماء سلور قسمونو ته تقسیم کړي سبع طوال مئین مثانی او مفصلات بیا د قران کریم دا اخیرنی چې کوم مفصلات بیان چې د سلو نه پکې آیاتونه کم مفصلات هغه سورتونه چې هغه واړه واړه سورتونه دي د قاف نه بعد تر والناس پورې دي تویل شي مفصلات دا مفصلات علماء بیا په درې قسم جدا تقسیم دا مفصلات سورتونه اول دي طوال مفصل د سورۃ قاف نوالا تر د سورۃ بروج پوری دي تویل شي طوال مفصل دیم د سورۃ بروج نوالا تر د سورۃ بینہ پوری دي تویل شي اوساط مفصل درمیانه او بیا د سورۃ بینہ نفس اذا زلزلت الارض نشورو تر د والناس پوری دي تویل شي قصار مفصل نو فقها چې کله د قران مجید د آیاتونو اندازه په خپل کتابونو کې د رکعاتونو د منځونو په حواله سره لیکي
نو هغوی وی د سحر په مانځه کې به ته د تیوال مفصل صورت په اندازه سبق وی سار جم به لږه اوږده کې ماسپښین مازدیګر او ماسوتن کې به اوسات مفصل په اندازه سبق وی چې کوم د بروج نه بینه پورې نو لږ درمیانه جاو بکې او د ماښام په مانځه کې به قصار مفصل د بینه نه رستو تر د والناس پورې د واړه واړه صورتونه چې دي د دې په اندازه او ماښام جمع کې سبق د هغې دې طریقې سره د منځو د استحباب مسله بیان کړې دا د قرآن کریم په تفصیل سره اووه قسمونه جوړ شو څلور اولني سبع طوال مئین مثانی او مفصلات او بیا مفصلات په درې قسمه باندې شو طوال مفصل اوساط مفصل او قصار مفصل دا شو د قرآن کریم د آیاتونو د سورتونو مختصر تصویر سورتونو شروع کیږي د الحمد تر د والناس پورې د دې ترتیب په دې اندازه تاسو د قرآن کریم کې کله لیکلي سورت مکیه کله لیکلي مدنیه لیکلي سورت نو د دې مراد هم تاسو ته بیان او کله پکې تاسو ته التا واقعات راشي د يهوديانو د عیسایانو د منافقانو د مشرکان هغه اندازه تاسو ته شو چې دا په کوم صورتونو کې دا راځي خلاصه او حاصل د خبره دا چې قران کریم کې دا سيزونه بیان دي او وخت په وخت په سبق کې دا مخه ترازی چې تاسو زه موجود وي چې قران کریم کې دا خزانه موجود او علما قیامت پورې بلګیاوي د قران کریم دی خزانو د بلګ لګ وضاحت کوي علما بزي قیامت پورې بدا سلسله جاری وي او د قران کریم خزانه به ختمي نشي موږ تاسو به اعلی خپل جن قیمتي کو چې د دې خزانو سره سمونږ حاصل قران کریم یوازې د قسمونو د پاره نه دی کوي او یوازې د المارو د پاره هم نه او یوازې د واده د ناوې د پاره هم او یوازې د طالبانو د ماشومانو د پاره هم دا د جن د پاره پدې به جن تیرې دې د سبق زدکې پدې کې چې څه مسلې بیانې کې هغه خپل جن کې راولي باغې به عمل کې د دې قانون بنافذ کې دا د قران کریم د نازلېدو هغه بنیادی مقاصد موږ تاسو د قران کریم ته وخت ورکو تلاوت کو وسره بنم ساتو په بچو وتکینو او بدی باندې ځان یو اخرت کې ان شاء الله دا زموږ استاد او شفاعت کوي الله پاک دې تاسو ټول ته عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله